هلال کمیټي جوړه کړې ده د هغې کې د الف نه والې تر یې پورې ټول ړانده اخیستي دي میډیکلی انفټ اخیستي دي د هسپتال نه چېرته بیماران راوستي دي یا یې هر یو راټیټېږي په بوکه باندې سپوږمۍ ګوري دومره غټې غټې چشمې مچولي دي دوربین دې مولټه لګولې تاله به خاورې ښکاري سړیه نو زه درته دا وایم چې په لکونو په کروړونو روپۍ هم لګي مولانا صاحب تا په خپله روژه کړي ته وایې چې روژه ده او روژه دې نشته په خپله نیسئ نو دی ته ولې دا نه وایې دا ایمان هم تیر کې که نه چې یاره مونږ نیولې ده د سعودي سره تاسو روژه ونیسئ نو هغه ایمان در کې هم نشته د حکومت نه یریږې د حکومت نه یریږې د خپل ملک د خپل حکومت د خپل واکمن د اعلان سره ته روژه ونیسه که نه اختر ورسره وکړه که نه نو چې تا دغه دې ونیوه روژه دې ونیوه د سعودي عرب سره زه د سعودي عرب سره د روژه ونیوه نو پلاره د هغوی خو نن اختر دی نو ستا خو پرون 10 برابر شوې نو نن به ته ښه په کلار باندې به د کوژې کور به ناست دی ودرېده او د هغې د پسته ماسوتن به د تراویح هم کړي او ته به بیا سار ماته کښېنې ماله به خطبه وایې ماله به د رمضان فضایل بیانې نو بله ته وایم هغه هم پرېږده افغانستان خو به همیش دپاره سعودي عرب سره روژه نیوه نو هغوی د سعودي عرب نه هم پرون مخکې اختر وکړو د سعودي عرب نن دی او پرون چې دی هغه د افغانستان و نو زه چې د افغانستان سره دې ونیوه نو بیا د ما د افغانستان روڼ چې کوم دلته کېدي نو ستاسو خو په ټولو دغه و نو په کوم ځای کې مو د اختر مونځ وکړو د اختر خطبه مو وویله چېرته مو وکړه نو بیا راشه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فرقې مه جوړېږي فرقې خو جوړې دي یار تفریقې خو جوړې دي د یو بل خلاف دي د یو بل خپې ماتوي څه حکومتي ملایان دي هر چا ځان له د خپلو 2 خښتو جومات جوړ کړی دی د چندې او د دغه هغه یو تسلسل روان دی امت په تفریقه کې تقسیم کړی دی لکه مه کوئ دا علم او ادب ښار دی اکوړي کې په هر غلې کې الحمدلله په هر کور کې حفاظ کرام به موږ بچي زمونږ مفتیان صاحبان هر یو شی موجود دی دا ټول موږ په اجتماعیت سره په دارالعلوم حقانیه کې سره خوا کې عیدګاه ده په عیدګاه کې به کېدو زما د اکابرو نښه زما د باباجي پټکې د عیدګاه په محراب کې زما د کلي میندو خویندو په سرونو ټوکری راغستې دي د عیدګاه یې جوړه کړې ده دا کنده وه دی ډکه کړې ده بیا د جان محمد خان د پس څخه ښکلی میدان پکې جوړ شو ورسره خوا کې دارالعلوم حقانیه د پلکاو خلک پکې راځي صرف او صرف د خپل پیداګیر دپاره هر یو سړی قوم له دا مسله کوي چې دا د وخت ضرورت دی راشئ په دې لویو جوماتونو کې چې دې مونځونه کوي خدای قرآن ته وګورئ بس دی که چېرې شري وزري نو ټیک ته د خدای ظالمانو دا خلک مو ولې په کندو کپرو باندې سر کړي دي هم په روژه باندې هم په اختر باندې هم په شوکدر باندې ولې غلطې مسلې کوي ولې کوم مو په بې اتفاقۍ باندې سر کړی دی والله الله به درله تپوس کوي باچا صاحب پرون یو میډیا والا چې کوم د هلال کمیټې سره میډیا والا و هغوی باقاعده ویډیوګانې جاري کړي د ځان نه بیا خبره نه کړي ای چې کوم هغه میاشت لیده هغه دوربینونه یې الټه لګولي نو دې غلطۍ ته وګورئ جي یا خو د امت مسلمه د یوه قبله شي چې په سعودي عرب سره دنیا کوي نو خو بس ټیک ته په پاکستان کې د هماغسې کېږي نو په نړۍ کې به یو اختر وي یوه به روژه وي یو به شوکدر وي یار هلال کمیټې کې ټول رانده کاړه شل ګوډه غش دي د خدای تعالی معذور دي پته نه لګي چې دی د کم هسپتال نه روستي په لکونو په کروړونو روپۍ ورباندې لګي نو یو دا پاکستان دی چې په پنجاب کې بیل اختر دی په صوبه کې بیل اختر دی مونږ خو قاسم علي خان جومات نه به اعلان کېده پوپلزۍ صاحب به کولو نو په هغه لار باندې بدلو په هغې باندې به اعلان کوو خو لکه نه دی شوی دا شی نو زه تاسو له ستاسو د کیمرې په سترګه باندې دا خواست کوم چې د اختر به تیر شي حکومت له په دې باندې کوټلي ګامونه اخیستل پکار دي پکار دا دی چې د دې تپوس وشي او بله درته وایم یاره لرې که مړه د هلال کمیټي بلا د خدای پیسې دي د ظالم بچو غواړي بل دا خبره مې اورېدلې وایي جي دا غټ روزګاریان چاټه کپنی شو دا وایي ټول د دوی په وجه باندې دا شی رستو شي که نه شی دی ته هم ورکي که نه چې پیسه په غر کې سورې کوي دی که ونه کوي څه زه تعالی همدغه وایم چې حکومت له پکار دي چېرې هغه کمیټۍ له بیا د دې شي ضرورت نشته چې بد دا د سعودي عرب دی او خلیج فارس دی یا لکه انګلینډ یې ورسره کوي
برطانیه وسره کوي، کینیډا وسره کوي، افغانستان وسره کوي، د دنیا هر ملک وسره کوي. کني ته داسې په پاکستان کې سوچه مسلمانې چې ته د ګیا هر شي یا مکمل سرکاري مولایان شي یا مکمل صاحبي ایمان شي چې څه د قرآن وینا ده، څه د حدیث وینا ده، څه د نبی وینا ده، په کوم طریقې کار باندې بشي کېدو د رویت چې کوم شرایط دي په هغې باندې برابر کړې. نو نن بیا درته هماغه خبره درته کومه چې تا د سعودي سره اختر ونیوه، روژه دې ورسره ونیوه، 10 روژې د هغې برابر شوې، نن د هغې اختر دی او د ستا اختر نشته، نو 31 روژې خو ته نشي نیوی که نه. نو سبا به ته کښېنې، ته به خطبه هم وی، ته به دعاګانې هم کې، ته به د اختر د مونځ دا کې، دا نن چې داګې او دا پراټې خورې د خدای ظالم مړه، بس تا الله نه ویریږې سړیه. ستا امت مو تقسیم کړی دی په وړو وړو جوماتونو کې لګیا یې، تاسو مونځونه کوئ، خلک مو دړه په نول باندې اخته کړي دي، چې بیګا اجتماعیت طرف ته راولی. بیګا اعلانونه وشو چې اختر دی نو اعتکاف والا هم پاسې نه غریبانه د منځ لار نه بیا راکابو کړي وه. داسې بد حالات دي مردان صاحب. ته یو خبره بله کوم، یو ګپ جوړ دی زما دړه سره په ایماندارۍ، نه حکومت شته نه د حکومت ریټ شته، والله جس کی لاټھی اس کا بیس. کني یار که چېرې د اختر یو ورځ ده نو خو بس ده که نه د ټولو دپاره ده که نه. وزره ته هم ډېر لوی لوی علماو چې د سعودي عرب سره یې روژه نیولې ده چې یاره د دې ځای دا ټیک نه ده. زه ټیک شو، تاسو دومره پارسا یې، دومره نیکان خلک یې، الله تعالی مو په ژوند کې برکت واچو. نو 10 مو پرون برابر شو، نو نن مو ښه په نره باندې کوژه که، نو تاسو به سبا له د اختر مونځ هم کوئ، هر یو شی به کوئ. دا خلک مو ولې دړه په نول اخته کړي چې